Assalamu alaikum students. Today we will discuss about how an ecosystem works. Lecture 6. Ecosystem is a Greek term. Eikos means habitat and systema means a set of interacting components arranged to work together for some purpose. संजी द eikos मतलब the habitat core home देते वेले कीगी and systema هغه set of interacting components چې هغه د یو بل سره راوځي کیږي د یو خاص پرپس لپاره غي س کار کوي یو ځای انټریکشن کوي ټیک ده نو ایکوسیستم زموږ سره یو هابیټاټ دی which is made up of biotic and abiotic components working together harmoniously to produce energy and to attain sustainability. ایکوسیستم زموږ سره یو داسې هابیټاټ دی چې هغه د بایوټیک او د ایبایوټیک کمپوننټس نه جوړ دی. هغه ایبایوټیک او بایوټیک کمپوننټس د یو بل سره هارمونیسلی په یو ګډ مینر کې کوآپریټیو مینر کې هغه د یو بل سره انټریکشن کوي ټیک شو او انرژي چې کوم ده هغه پروډیوس کوي او سسټینیبیلیټي چې کومه ده مینټیننس چې کوم دی کم بیلنس چې کوم دی هغه دی اټین کوي. هابیټاټ ویل کېږي ان ایډرس اف ان ارګانیزم کور ته ویل کېږي ټیک شو کور ته. نو ایکوسیستم زموږ سره یو داسې کور دی چې پای کې بایوټیک او ایبایوټیک کمپوننټس د یو بل سره راوځي کېږي ټیک شو او کوآپریټیولی هغه د یو بل سره کوآپریشن کوي لکه یو ول سور کوي نو بل هم ول ور کوي کوآپریشن کوي او خپل مینټیننس چې کوم دی سسټینیبیلیټي چې کومه ده هغه اختیاروي. دا it is just like a clock where each and every part work together very closely and harmoniously to do his job in a good way. لکه څنګه چې غړی دی کنه نو په غړی کې زموږ سره وړستنم کار کوي غټستنم کار کوي کچې درمیانستن چې کم دا غم کار کوي ټیک شو چې یو روانه د نو بلې می چې بلې می لکه د غړی په شان کې د ټول پارټس چې کم دی هغه په یو ځای باندې کې کار کوي ټیک شو او موږ یو پرپس د پاره کار کوي لکه اوس غړی د کنه هغه تاویږي را تاویږي نو موږ ته ټایم خای نو دغه شان ایکوسیستم چې کوم دی انرژي اخلي او خپل ځان چې کوم دی هغه سسټین ساتلو د پاره ټیک شو دی کوآپریشن کوي هارمونیسلی دی working کوي. وس ایکوسیستم کمپوننټس دي نو میجر ټو کمپوننټس دي د ایکوسیستم بایوټیک کمپوننټس اور ایبایوټیک کمپوننټس. نو بایوټیک کمپوننټس لیوینګ ارګانیزمز یادای او غ لیوینګ ارګانیزمز چې کوم دي هغه به پروډیوسرز وي کنزیومرز به وي او ډیکمپوزرز به وي. پروډیوسرز باغ چې هغه دی له انرژي تیاري لکه پلانټس شو کنزیومرز باغ چې هغه د پروډیوسرز خوري. کنزیومرز بیا زموږ سره 3 ټایپس دي پرایمری کنزیومرز دي سیکنډري کنزیومرز دي او ټرشري کنزیومر دي. نو پرایمری کنزیومرز هغه دي چې هغه صرف پروډیوسرز خوري. سیکنډري کنزیومرز هغه دي چې هغه پرایمری کنزیومرز خوري او ټرشري کنزیومرز هغه دي چې هغه پرایمری کنزیومرز خوري او سیکنډري کنزیومرز خوري او پروډیوسرز خوري درې وانه خوري اومنیورز ورته جنرالي ویل کېږي. او ډیکمپوزرز هغه دي چې ډیډ مټیریلز چې کوم دي هغه ماته او نیوټرینټس چې کوم دي هغه سویل ته بیک کوي. اوس ایبایوټیک کمپوننټس نو ایبایوټیک کمپوننټس چې کوم دي نان لیوینګ ثینګز دي لکه هابیټاټ شو سویل یا دي ګیسز شو سولر ریډیشن مین سنلایټ شو ټمپریچر شو مویسچر انارګینیک او ارګینیک نیوټرینټس دا ټول زموږ سره ایبایوټیک کمپوننټس دي. نو انارګینیک کمپوننټس چې کوم دي هغه کاربن ډای اکساید دی واټر دی نایټروجن کیلشیم فاسفیټ او د سره چې کوم بایوجیکیمیکل سایکلز دي واټر سایکل نایټروجن سایکل کاربن سایکل وغیرہ دا ټول چې کوم دي د انارګینیک کمپوننټس دي. ارګینیک کمپوننټس چې کوم دي هغه پروټینز دي کاربوهایډریټس دي لیپټس امینو اسیډز دي چې هغه دي فلورا او فانا چې کوم دي هغه تیار کړي. فلورا پلانټس ته ویل کېږي ټوټل ویجیټیشن ته ویل کېږي او فانا ټوټل انیملز چې کوم په ایکوسیستم کې موجود دي ته فانا ویل کېږي. وس د ارګانیزم په منځ کې انټریکشنز دي نو انټریکشنز به یا زموږ سره پوزټیو انټریکشن وي یا به نیگیټیو انټریکشن وي. نو پوزټیو انټریکشن کې راځي کامن سیلیزم میوچولیزم او پروټو کوآپریشن. نو کامن سیلیزم چې کوم دی کامن سیلیزم پای کې چې یو بینیفیشل وي خو بل نه هام وي نه بینیفیشل وي ټیک ده مطلب لکه وس یو دغه شو هغه نه نقصان ور کوي خو فائدہ تینا خلی نقصان نه ور کوي نو دا زموږ سره کامن سیلیزم دی. وس د کامن سیلیزم چې کوم دی نو د دې اگزامپل مونږه خلو وس سیلولوټیک فنجای ده ټیک شو هغه زموږ سره ارګینیک اسیډز چې کوم دي هغه سیلولوز نه پروډیوس کوي. وس سیلولوز چې کوم دي نو هغه از ا کاربن سورس وي د نان سیلولیټیک بیکټیریا او فنجای د پاره. نو کوم وګورو نو دی سیلولیټیک فنجای چې کوم دی هغه ارګینیک اسیډز چې کوم دی هغه سیلولوز نه پروډیوس کړي دي خو چې کوم نان سیلولیټیک بیکټیریا ده نو دا د دې د پاره دا یو کاربن سورس دی
خو نقصان چې کوم دی هغه نه ورسوي. نو فایده دی یو فایده ورکوي خو بل نه نقصان ورکوي، نه تینه فایده اخلي. میوچولیزم چې کوم دی پای کې دواړه پارټیسپینټس چې کوم هغه یو بل ته فایده ورکوي لکه سمبایوټیک نایټروجن فکسیشن چې کېږي، سمبایوسس چې جنرالي کېږي زموږ سره میوچولیزم دی. نو سمبایوسس کې صحیح رایزوبیم بیکټیریا چې ده هغه نایټروجن فکس کوي پلانټ لا، او پلانټ نه چې کوم دی رایزوبیم هغه خپل شیلټر اخلي، مطلب پناهګاه ترې نه اخلي او خوراک ترې نه اخلي. ټیک شو. بل چې کوم دی هغه زموږ سره پروټو کوآپریشن دی. نو پروټو کوآپریشن چې کوم دی دا زموږ سره نون اوبلیګیټري میوچولیزم دی چې دا دوه سپیشیز ته چې کوم دی هغه بینیفیشیل وي، میوچوال بینیفیټ وي دوانو سپیشي ته هغه صحیح بینیفیشیل وي، خو دا چې کوم دی د یو بل سره کوآپریشن نه کوي. ټیک شو. نه د دې څه پرفارمنس مطلب دی چې کوم پرفارمنس ریاکشنز کوي نه دا د یو بل سره کوآپریټیو، خو دا دواړه یو بل ته صحیح فایده من وي. اوس نایټروجن د ایزوټوبیکټر دی. ټیک شو. هغه نایټروجن چې کوم دی هغه فکس کو، او سیلولوز چې کوم دی هغه دی له انرژي پرووایډ کوي. نو دا دواړه یو بل سره کوآپریټیو نه وي. ټیک شو. پروټو کوآپریشن مطلب دا د یو بل سره یو نون اوبلیګیټري میوچولیزم دی چې دا کوآپریشن چې کوم دی هغه کوي، خو اوبلیګیټري کوآپریشن کوي چې مطلب لکه داسې نه چې لکه اوس نایټروجن د ایزوټوبیکټر نایټروجن چې کوم دی هغه فکس کوي او سیلولوز چې کوم دی هغه د انرژي اخلي. نو دواړه یو بل ته څه دي بینیفیشیل دي، خو په کوآپریشن باندې دي. نو په کوآپریشن باندې نو هغه ته څه ویل کېږي پروټو کوآپریشن ورته ویل کېږي. اوس نیگیټیو انټریکشنز چې کوم دي نو نیگیټیو انټریکشنز کې راځي کمپټیشن، پریډیشن، پیراسیټیزم او انټي بایوسس. نو کمپټیشن هغه دی چې دوه پارټیسپینټ دی هغه د سیم ریسورسز د پاره کمپټیشن کوي، سټرګل کوي، وایي چې زه دا والم او زه دا والم. نو دا کمپټیشن دی. پریډیشن چې پای کې پری او دا والا کې صحیح مطلب شکار چې خلک کوي، پریډیټر او پری کې صحیح پکې. پیراسیټیزم هغه دی چې دا د هوست نه فایده اخلي او په هوست کې واپس انفیکشن او ډیزیزز کس کوي. اوس انټي بایوسس چې کوم دی نو انټي بایوسس زموږ سره د پروډکشن اف انټي بایوټکس ته انټي بایوسس ویل کېږي. نو که تاسو وګورئ انټي بایوټک چې کوم دی دا زموږ سره چې اخلو مونږه لکه اوس پنسلین دی، پنسلین انټي بایوټک دی. نو دا مونږ د پنسیلیم نه اخلو، پنسیلیم سپیشي نه. ټیک شو. پنسیلیم سپیشي نه د مونږ اخلو. نو که مونږ وګورو نو مونږ د دې نه خو فایده اخلو، خو دا پنسیلیم سره مونږ ډیټ کوو، دا مونږ د دې ایکوسیسټم نه دا مونږ ختمو. نو ځکه دا زموږ سره څه دی انټي بایوسس چې کوم دی دا هم زموږ سره یو نیګیټیو انټریکشن دی چې مونږ خو ته فایده واغسته خو مونږ څه چلو کو هغه بیرته مونږ خراب کو. یا د دې نه چې کوم انټي بایوټکس تیاریږي نو هغه د بل بیکټیریا شو یا فنجای شو د هغې د کلینګ دپاره مونږ استعمالو. ټیک شو. اوس ایکوسیسټم به څنګه هیلدي کېدی شي؟ نو ایکوسیسټم چې کوم دی هر یو سپیشي چې کومه ده هر یو چې دی د هغې خپل دلته یو نید دی، یو فنکشن دی په دې ایکوسیسټم کې، او هغه څه هغه ایکوسیسټم هیلدي ساتي. لکه اوس اټماسفیر دی نو دا ګیسز پرووایډ کوي، که سویل دی دا نیوټرنټ او هیبیټاټ پرووایډ کوي، که فلورا دا ویجیټیشن دی. ټیک شو. یو خو دا ګرینري پرووایډ کوي. ټیک شو. فانا چې کوم د انیملز چې کوم دی هغه فلورا هغه کاربن ډای اکساید پرووایډ کوي وغیرہ وغیرہ. اوس ایکوسیسټم به امبیلنس کیږي څنګه؟ نو اوس که ون یا مور کمپوننټ د ایکوسیسټم نه چې کوم دی هغه ډومیننټ شي، لکه یو سپیشي ته ختمه شوه هغه بله په هغې باندې ډومیننټ شوه. لکه اوس ګوره وولف او ډیر دي دواړه چې کوم دي سټرګل کوي. ټیک شو. ویجیټیشن چې کوم دی هغه خوري. نو که اوس د ډیر راشي هغه په وولف باندې ډومیننټ شي نو وولف چې کوم دی هغه په ایکوسیسټم کې ختم شو، ډیر ډومیننټ شو. نو وولف او ډیر چې کوم دی نو زموږ څه شو یو کمپوننټ چې کوم دی هغه د ایکوسیسټم نه لاړو چې لاړو نو دې ایکوسیسټم چې کوم دی هغه زموږ سره امبیلنس شو، ډسټرب شو. یا که یو نیو سپیشي چې کوم دی هغه ایکوسیسټم ته انټروډیوس شي نو د هغې د وجې نه هم ایکوسیسټم چې دی هغه ډسټرب کیږي. پلوشن د وجې هم ایکوسیسټم ډسټرب کیږي. اوور هنټینګ چېرته چې ډېر زیات شکار کیږي نو د هغې ځای نه یو سپیشي زموږ سره ختمیږي، لوسټ کیږي. نو د هغې د وجې نه هم ایکوسیسټم چې کوم دی هغه ډسټرب کیږي، امبیلنس کیږي. نیچرل فایرز اوس ولګي په ځنګلونو وغیره کې، د هغې د وجې نه هم ایکوسیسټم چې کوم دی هغه ډسټرب کیږي، ډسټرب شي، ډسټرک شي. فلډس چې کوم دي
نو سیلابونه وغیره د فلډز د وجې نه هم ایکوسیستم چې دغه ډسټرب کیږي نو دا ټول هغه کم فیکټرز چې دغه د وجې نه ایکوسیستم امبیلنس کیږي دا ټول د ایکوسیستم په باره کې چې ایکوسیستم څنګه کار کوي ایکوسیستم وایي څه ته کمپوننټس د دې څه دي او د دې ارګانیزمز د یو بل په منځ کې انټریکشنز څه دي ټیک شو you have any question you may ask